عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. سورة الأحزاب آیت نمبر 50. خپلو معمولاتو کې چا ترقی کړې ده، مونږ په ذکر کې لږ اضافه کو، یا قرآن تلاوت کې یا په نوافلو کې ترقی شوې ده. جزاکم الله. کنه شي نو اوس ورځ شته. الله پاک دې زموږ تاسو په دین کې ترقی نصیب کړي. تیروتی آیت کې ذکر د دې خبرو چې د مسلې ذکر وو، چونکه په سورۃ احزاب کې هم اکثر د زنانو مسائل دي. یو مسله پکې دغه و چې کومه پرون چې ذکر شو، عدت تک یو صورت ده چې طلاق ملاو شي. طلاق نو رسته عدت چې په کوم کې نشته، هغه دغه یو ځای ده چې د ښځې لا واده نه شي او طلاق ملاو شي، نو د ښځې باندې عدت نشته. مہر مسله ده. مہر دو صورتونه دي. یو صورت دا ده چې مہر مقرر شوی دی یا مہر نه دی مقرر شوی. څو صورتونه شو؟ دوه. او دویم صورت د ښځې دو صورتونه دي چې ښځې ته چې کومې د طلاق میلاو شوی دی، نو د دې د واده نه مخکې میلاو شوی دی او که وروستی میلاو شوی دی. ټول څو صورتونه شو؟ څلور شو که نه؟ دو په دو کې ووهه څو به شي؟ څلور. ښځې ته طلاق د واده نه مخکې میلاو شو، مهر مقرر شوی دی. یو صورت شو. ښځې ته طلاق د واده نه مخکې میلاو شو، مهر نه دی مقرر شوی. دو صورتونه شو. ښځې ته طلاق د واده نه وروستی میلاو شو، مهر مقرر شوی دی. او ښځې ته طلاق د واده نه وروستی میلاو شو، مهر نه دی مقرر شوی. دا څلور صورتونه دي. او په دې څلور واړو کې مهر جدا جدا دی. مهر جدا جدا دی. مهر مقرر شوی دی او ښځې د طلاق د واده نه مخکې میلاو شو، نکاح شوی دی، مهر مقرر شوی دی اکا، او ښځې ته طلاق د واده نه مخکې میلاو شو. واده نه مراد تاسو پوهیږئ که نه؟ واده نه مخکې میلاو شو، نو دې ښځې له به نیم مهر ورکوي. دې ښځې له به خاوند څو مهر ورکوي؟ نیم مهر. او ښځې ته طلاق میلاو شو او مهر نه دی مقرر شوی، او طلاق د واده نه مخکې میلاو شو، مهر نه دی مقرر شوی، نو په دې سړي باندې د دې ښځې دپاره څه شی نشته. صرف یو جوړه جامې دي د خپلو طاقت مناسب چې څه شی ورکولی شي، پیزار او پوره مکمل جوړه دا وله ورکړي، رخصتي کړي. مهر مقرر شوی دی او طلاق نه واده نه وروستی میلاو شو، هغه ټول دنیا ته معلومه ده چې پوره مهر به ورکوي. مهر به خاوند څه ورکوي؟ پوره به ورکوي. مهر مقرر شوی دی
او طلاق د واده نه وروسته میلاو شو نو پوره مهر به ورکړي او طلاق د واده نه وروسته میلاو شو مهر نه دی مقرر شي طلاق د واده نه وروسته میلاو شو مهر نه دی مقرر شي په دې صورت کې به مهر مثل ورکړي خاوند څه به ورکړي مهر مثل دې ته وایي چې د دې جنې نورې خویندې یا د تره لونه یا د ترور لونه د دوی خاندان کې چې کومې جنکۍ دي د هغو هغه ایوریج راوباسي خبره پوهېږئ ایوریج ځکه چې د یوې د دوی خویندې دي د چا 3 تولې دی چا 2 تولې دی چا 4 تولې دی او چا 15 تولې دی داسې ګډوډ دي که نه ټول خو یو شان دی که نه د هغې به چلو کړو اوسط به راوباسو هغې نه به هغه به د دې مهر شي دا خاوند به دې له مهر مثل ورکړي دغه خو یو مسله په ذکر شوه په ننني آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیات ذکر کړي چې هغه د نور امت نه جدا دي امتیاز دی دغه هغه سره کنسیشن دی علاوه پنځه په دې آیت کې ذکر کیږي پنځه سورتونه چې دي هغه په دې آیت کې دي اولنې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د څلورو نه زیاتې بیبیانې دي الله ولا دا ډسکاونټ ورکړي چې اته د پاره څه دی حلال دي جائز دي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن ستا په نکاح کې چې اوس دا نه دي ارڅ چې بیبیانې دي دا تا د پاره څه دی حلال دي او دا د امت کې د تانه علاوه بل هیڅ چا لپاره حلال نه دي بل چا سره د دې خبرې گنجائش نشته چې هغه د څلورو نه زیاتې بیبیانې په یو وخت کې په نکاح کې وساتي او څلور واړه ژوندۍ نکاحونه خو زیات کولی شي سړی چې یو نه یې مړه شي جبله کې چې هغې له طلاق ورکړي جبله کې په یو وخت کې څلور په یو نکاح کې جایزه نه دي دا خصوصیت د چا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیازي شان دی دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره وینځي هم جایز دي وینځي مال غنیمت کې چې کومې وینځي میلاو شي د کافرانو ښځې چې په جهاد کې ونیوې شي که نه هغه جایز دي دې کې خو خصوصیت مخامخ نه ښکاري خو خصوصیتونه پکې نور شته یو خصوصیت په وینځو کې دا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره چې لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته څوک نکاح نشي کولی دغه شانې د هغه وینځې هم نه څوک اخیستی شي او نه سره نکاح کولی شي دا خصوصیت دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دویم دا دی چې قانون عام دا د اسلامي حکومت کې چې یو بل ملک د طرف نه د بادشاہ د طرف نه یا د مشر د طرف نه د دې ملک مشر ته صدر ته یا چاته وینځه په تحفه کې میلاو شوه وینځه په تحفه کې میلاو شوه دا وینځه د نه ده بلکې دا د حکومت ده خبره پوهېږي هر یو تحفه میلاو شو نه هغه تحفه د ده بلکې د چا هغه د حکومت لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت دی چې هغه له څوک تحفه کې څیز ورکړي نو هغه د هغه ذاتي دی دې خبره پوه شوې لکه ماریا قبطیه دا هم بادشاه را لېږلې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په تحفه کې هغه خپل ځان سره وساتله دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت د تقسیم نه مخکې که یو وینځه ځان دپاره راواخلي نو هغه دپاره څه شی دی جایز دی لکه جویریه رضی الله تعالی عنها چې بنو المصطلق په غزوه کې دا د حارس لور و دا غزه د بنو المصطلق د
سردار دا غلور و او هغه خوب یې لیدلی چې د یثرب نه سپوږمۍ راشي او زما په غېږ کې ولګي. دا خوب یې خپل پلار ته ووایي. پلار چې دا خوب واورېده تاو شو، څپېړه وله ورکړه په دې مخ باندې چې مخ یې په هغې سره سور شو. وایي ته د یثرب د باچا خوبونه ویني چې هغه به راشي. لږې ورځې وروسته دا جنګ وشو، په جنګ کې دا ونیوی شو. بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زوجیت کې راغله. الله اکبر کبیره. درم خصوصیت په دې آیت کې ذکر کې او بنات عمک او بنات عماتک او بنات خالک او بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک. چې ستا د تره لونه، ستا د ترورانو لونه چې د پلار د طرف نه او ستا د ماما لونه او ستا د ترورانو لونه چې د میندو د طرف نه، دا هم تا د پاره جایز دي. دا هم تا د پاره جایز دي. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت بل شان دی چې دا ټولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره جایز دي. هر چا لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ جایز دي. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت په دې کې داسې عجیبه دی چې الله پاک فرمایي چې ستا په دې څلورو واړو کې، د تره په لوڼو کې، د ترور په لوڼو کې او د ماما په لوڼو کې او د مور د طرفه د ترور په لوڼو کې، د هغه چا سره ستا نکاح جایز دی کومو چې هجرت کړی. خبره پوهېږئ؟ کومو زنانو چې ستا په دې خپلوانو کې هجرت نه کړی، نو د هغو سره ستا نکاح جایز نه دی. او د دې وجه مې عجیبه ذکر کړي علما. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې ترور لور به خو د هغه سره نکاح جایز نه دی. که هجرت یې کړی نو بیا جایز دی، که هجرت یې نه کړی نو نکاح جایز نه دی. عامو زنانو کې چا هجرت کړی او که نه کړی، خو چې مسلمانانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح کولی شي. خو په د تره په لوڼو کې او د ترور په لوڼو کې او د ماما په لوڼو کې او د ترور په لوڼو کې، په دې څلورو واړو کې که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح کول غواړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره نکاح کول غواړي، په دې شرط چې هغو به هجرت کړی. که هجرت نه وکړی نکاح نه کېږي، نشي کولی. او وجه علماء عجیبه ذکر کړي د هغه دا ده چې اکثر دا په دې خپل خاندان کې، دا خو خپل کورنۍ شو، خپل خاندان شو، نو په دې خپل خاندان کې د دې ټکر دا معامله زیاته وي. خبره پوهېږئ؟ ذهن کې دا خبر راتلی شي چې دی او زه خو یو شان یو که نه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د کوم نیکه زوی چې دی د هغه، د کوم نیکه نوسی چې دی د هغه نیکه نوسی زه یم. داسې یو برابري حسابوي. حالانکه الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څوک برابر نه مني. دا خبره پوهېږئ؟ دا خصوصیت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هېڅوک د هغه سره برابر نشته. نو که چېرته په دې کسانو کې، په دې خپل په دې خاندان کې چا هجرت وکړو، نو پته ولګېده چې هغو مکمل د زړه نه په هغو کې د هغه د ټکر او د عزیزوالۍ څه خبره نشته، بلکې هغو د زړه نه الله او د الله د رسول سره محبت کوي. هغو ځان کمزوری کړی دی، ځان یې کته حساب کړی دی. او که نه هجرت یې نه کړی نو دوی کې لا څه شی شته؟ هغه ګمان پکې شته، هغه شک پکې شته. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دوی سره به نکاح نه کوي. دې کې یو ګناه که هغه څیز را اوچت شي نو الله پاک دا نه برداشت کوي. څومره د معمولي خبرې خیال الله جل جلاله ساته، معمولي خبرې چې سبا له په کور کې داسې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتلونکي دپاره هم داسې خبرونه کوي چې ته څوک یې او زه څوک یم. ام هاني رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره لور وه. دا د علي رضی الله تعالی عنه خور وه او د ابو طالب لور وه ام هاني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت لتلی و، هجرت لنه معراج ته آسمان ته ختلی نو د ام هاني د کور نه تللی. خبره پوهېږئ؟ د تره لور وه، خور وه. ام هاني رضی الله تعالی عنها په خپله فرمایي
چې زما نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نه کیږي هغه وجه هم دا چې ما هجرت نه دی کړی صرف د دې وجه نه زما نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حرام دی چې ما هجرت نه وکړم خو مسلمانو کلکه مسلمانو صحابیه لیکن هجرت نه دی کړی نکاح ور سره حرام څو خصوصیتونه شو یو دوا درې څلورم خصوصیت ذکر کی کچرته یو زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان تحفه کی حواله کی هبه کی چې دا الله رسول ما خپل ځان تا ته هبه کړل تحفه کړل یعنی مہر هیڅ شی دتا نه غواړم خالص مونږ ته خدای په نامه ویل تعالی ځان یو زنانه ځان تا ته حواله کی د خدای په نامه نو دا هم تا د پاره جایز ده دا سره نکاح وکي خبره پوهیږي او د تا نه علاوه د هیڅ چا د پاره دا جایز نه ده چې یو زنانه ځان تحفه کی بل سړي ته چې تاسو هغه سره نکاح وکي هیڅ ولا ورنه کی بلکې هغه باندې مہر څه دی واجب دی مہر په واجب دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه ځان تحفه کی نو بغیر د مہر نه څه دی جایز دی اوس دا خبره چې بعض علما وایي چې د نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جون کې شوی دی او کنه دی شوی نو څوک وایي د شی دی څوک وایي چې نه دی شوی الله اکبر دا څو شو اخو پینځو إلنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يوشو وما ملكت يمينك مما أفاء الله دوشو بنات عمك بنات عماتك بنات خالك بنات خالاتك الله دريشو وامرأة مؤمنة ومؤمنة زنانة إن وهبت نفسها للنبي پنځم خصوصیت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح کوي نو هغه به مؤمنه زنانه کوي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح چې کوي نو څوک به کوي مؤمنه زنانه د مؤمن نه علاوه یهودی زنانه یا نصرانی زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې نشي راتلی او د نور امت په نکاح کې راتلی شي دې خبره پوهیږي کنه الکه عام مسلمان د کتابي خځې سره نکاح کولای شي کنه شي کولای شي چې اوریجنل يهودي کنه دهری نه د يهودي په نوم باندې دهری نه یا د نصراني عیسائی په نوم باندې دهری نه مذهب معلومه اوریجنل يهودي اوریجنل عیسائی دا هغه سره د مسلمان نکاح کیږي دې خبره پوهیږي تاسو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح ور سره نه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره صحیح مؤمنه چې کوم په شریعت محمدي باندې هغه زنانه نکاح کړل شي بل نشي راتلی یا ایها النبی اے پیغمبر انا احللنا لك یقینا موږ حلال کړی دي تا لپاره ازواجک اللاتی بیان استا هغه آتیت اجورهن چې تا ورکړي دي او ته مہرونه د دوی وما ملكت يمينك وچ مالکان دی خلاص نستا مما افاء الله عليك ده وسن چې الله په غنیمت کې درکړي دي تعالی وبنات عمك لنا د ترستا وبنات عماتك لنا د ترورانستا وبنات خالك لنا د ماماستا وبنات خالاتك اللاتي اولون د ترورانو ستا هغه هاجرن ما که هجرت کړي تا سره هغه جایز دي وامرأة مؤمنة او زنانه مؤمنه
ان وهبت نفسها کچرت هبکی خپل ځان للنبي پیغمبر تا ان اراد النبي کچرت غواړي پیغمبر ايستنكحها چې نکاح کی داغه سرا نو جائز دی ولا خالصة لك دا خالص دی تا پارا یواز استاد پر دي تمام قوانین من دون المؤمنین د مؤمنانو نه بغیر نور مؤمنانو دا قانون نه دی د نور مؤمنانو د پاره څه قاعده ده قد علمنا یقینا منتبت د ما د هغه فرضنا چې ما مقرر کړی دی علیهم په مؤمنانو باندې هغه مونږ ته معلوم دي د مؤمنانو ته معلوم دي خپل قانون چې کوم معلوم دی پاغه دي چلیږي فی ازواجهم فبارد بیبیانو داوی کی وما ملکت ایمانهم او پاوت سچ مالکان دی خلاصونه د دوی دا خپل قانون دی او استاد پر دا خصوصیت دی ولی لکای لا یکون چنشبت علیک بتا باندې حرج څه تکلیف تا ته تکلیف ملاو نشي څه سختی ملاو نشي وکان الله دے اللہ پاک غفور الرحیم بخن کے مہربان یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ انا احللنا لکا یقینا من حلال کرلی تا دبارا ازواجک اللاتی استاهغ ببیانی آتیت اجورهن چتا ورکړی دی مہرونه د دوی وما ملکت یمینک هغه چې مالک دې خلاص تا مما افاء الله د هغه چانه چې الله درکړي دي تعالی وبنات عمک او لونه د ترستا وبنات عماتک او لونه د ترورانو ستا وبنات خالک او لونه د ماما ستا وبنات خالاتك اللاتي او لونه د ترورانو ستا هغه هاجرن معك چې هجرت کړي د تا سره وامرأة مؤمنة او مؤمنه زنانا ان وهبت نفسها کچرته هبک خپل ځان للنبي پیغمبر تا ان اراد النبي کچرته غواړي پیغمبر ایستنکحها چې نکاح کی د دې سره خالصتا لك یواز استاد پارا من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نا قد علمنا ما فرضنا عليهم منتپتدا د هغه څه چې مقرر کړل مونږ په دوی فی ازواجهم فبارد بیبیانو د دوی کې وما ملکت ایمانهم او فبارد هغه چا کې چې مالکان دي خلاصونه د دوی لکي لا يكون عليك
چې نشي پتا باندې حرج تکلیف وکان الله دے اللہ پاک غفور الرحیم بخن کے مہربان اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين گلاب زرگر وفات شه ده هغه مغفرت دعا وغواړه چې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي الله پاک دې هغه ته د ګرانې کړي اساني کړي خبر دې ته الله پاک د نور نه ډک کړي خبر دې الله پاک هغه ته د جنت د باغونو نه باغ جوړ کړي الله پاک دې ته سوال جواب آسان کړي الله پاک دې هغه تقصیرات معاف کړي کوم چې پاتې شي دي الله پاک هغه په ژوند باندې د صبر پټه ولګي الله ته رضا شي الله پاک دا پریشانی دا هغه د پاره د دنیا د آخرت د خیر ذریعہ وګرځي د ګناهونو د کفاره ذریعہ وګرځي هغه له صبر ورکړي الله پاک دینداری نصیب کړي الله پاک استقامت نصیب کړي په دین الله پاک موږ ټول الله په دین باندې استقامت نصیب کړي الله